نوصل من الأول كنا بس ليه ده قريب دلوقتي نن په بنو کینټ کې د 9 ډیویژن جی او سی میجر جنرال ذوالفقار علي بھټي د امن په حواله یوه مهمه جرګه کې ګډون وکړو. په دې جرګه کې د سیمې مشران، سیاسي او سماجي شخصیات، علماء کرام، صحافیان او د بیله بیلو فکرونو خلک شامل وو. میجر جنرال ذوالفقار علي بھټي د سیمې د امن او امان په اړه خبرې وکړې او ویل چې د امن دپاره دا ضروري ده چې ولس، فوج او ټولې ادارې فکري او ذهني یووالی ولري. कुछ आपके ज़हन में सवालात भी है और इसी वजह से मैंने आज दरख्वास्त की कमिश्नर साहब को भी, आरटीओ साहब को भी, ब्रिगेड कमांडर साहब को भी, ताकि हम सारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो आपके साथ बैठें और आपके कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसको शायद कमिश्नर साहब बेहतर जवाब दे सकें, कुछ ऐसे होंगे आरटीओ साहब और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका जवाब मैं आपको दे सकूँगा. هغه زیاته کړه چې موږ ټول به په اتفاق و اتحاد سره ډیر زر د هیواد دښمن عناصر ناکامه کړو. هغه دا هم ویل چې په سوشل میډیا باندې دښمن قوتونه د ریاست او د پاکستان د فوج پر ضد منفي پروپاګاندا کوي، خو موږ به هیڅکله هغوی بریالي کېدو ته پرې نږدو. د سیمې مشرانو په دې موقع د خپلو ستونزو او مسایلو په اړه خبرې وکړې او د امن دپاره د فوج د ملاتړ څرګندونه وکړه. هغه وویل چې موږ مخکې هم ثابته کړې ده چې موږ د امن خلک یو او د هیواد دپاره مو قرباني ورکړې او اوس هم د قربانۍ لپاره تیار یو.